دا مطالبه تاسو ته منظور ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د علاقې ته پته ده چې پرون یو ډېره دلخراش واقع شوی و، ماشوم چې کوم دی په باړوان کې ډېر په بېدردۍ سره او ډېر د ظلم په انداز کې د هغه سره ظلم او زیاتی شوی و. نو دا داسې ظلم شوی دی چې دا په دې علاقه کې داسې جبر او بربریت او وحشت په دې علاقه کې نه دی شوی. نو موږ پرون هم ادینزۍ اصلاحي جرګې پرون هم بھرپور احتجاج کړی و د دغه ظلم په حواله باندې، او موږ انتظامیې له پرون چې کوم دی 8 غنټې ټایم ورکړی. زمونږ د انتظامیې سره رابطه ده، هغوی دا وایي چې یاره موږ د قاتل ته تقریبا ورنږدې شوي یو، او انشاءالله په 2-3 غنټو کې یا چې کوم دی په 10 غنټو کې کم سے کم دا ټایم موږ راکړو چې په دې کې به موږ قاتل ګرفتار کړی. نو موږ ادینزۍ اصلاحي جرګه په دې موقع باندې د انتظامیې نه یو ځل بیا دا مطالبه کوو چې فوري طور په 3-4 غنټو کې دا قاتل چې کوم دی د قوم ته حواله کول پکار دي او ښکاره کول پکار دي، او دې له داسې سزا ورکول پکار دي چې آینده دپاره په دې تحصیل ادینزۍ کې په خیبر پښتونخوا کې او د پښتنو په دې خاوره باندې داسې درنده چې کوم دی بیا داسې سوچ او فکر ونه کړي چې داسې بربریت او د ظلم انتها وشي. مونږ ستاسو د چینل په وساطت باندې ټول تحصیل ادینزۍ له دا پیغام ورکوو چې ادینزۍ اصلاحي جرګه بیداره ده، یخه ده، او انشاءالله کیدی شي چې نن قاتل دې قوم ته مخامخ کړی شي. که فرض کا نن مخامخ نه کړی شو، نو انشاءالله سبا به ادینزۍ اصلاحي جرګه او چې کوم د اتحاد فوډ یونین او څومره ذمه داران چې دلته موجود دي، دوی به سبا په 10 بجې باندې یو عظیم الشان احتجاج کار ورکوي چې په هغې کې زه ټول تحصیل ادینزۍ له دا پیغام ورکوم، ټول سیاسي جماعتونو له، مذهبي جماعتونو له، چې په دې احتجاج کې بیا زموږ سره شرکت وکړي. زه په دې موقع باندې ډي پي او صاحب ته، ایس ایچ او صاحب ته، ډپټي کمشنر ته، چیف سیکرټري ته او علي امین ګنډاپور صاحب ته دا پیغام ورکوم چې په دې مسله کې بھرپور چې کوم دی په دې باندې ایکشن والی او دا قاتلان دې قوم ته مخامخ کوي. که ونه شو نو انشاءالله یو داسې احتجاج به موږ کوو چې آبه د ادینزو په خاورې په تاریخ کې چېرته نه وي شوی. نو زه یو ځل بیا چې کوم دی د ادینزۍ اصلاحي جرګې د مشرانو او د هغې د کیبنټ انتهایي مشکور او ممنون یم، او د الله نه دا دعا کوو چې الله تعالی دې زموږ د پښتنو په خاوره او زموږ چې کوم دی د مسلمانانو په خاوره باندې د داسې ظلم سره څوک مخامخ نه کړي. او په دې موقع باندې کم قاتل چې دی، کم چې د هغې سهولتکار دی، زموږ دا دعا ده چې الله تعالی دې دوی تباه او برباد کړي. او اخري مطالبه زه دا کوم چې دا قاتل دې ګرفتار کړی شي او دا د دې قام ته حواله کړی شي، او دا قام به انشاءالله موږ به دې له په خپل لاس باندې داسې سزا ورکوو چې هغه به په دې علاقه کې او په دې تاریخ کې دا به عبرت